أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تاسو به نیکی بیخي بیا نه مومې شئ تر څو چې تاسو هغه څیزونه خرج نه کوئ چې تاسو ورسره مینه کوئ او تاسو چې سم خرج کوئ نو یقینا خدای پاک د هغې نه ښه خبر دی. په دغه آیت کې خدای پاک واضح فرمایلی دی چې د نیکۍ اعلی معیار هماغه وخت ترلاسه کیږي چې کله تاسو د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو لپاره د خدای پاک په لاره کې هغه څه خرج کړئ چې کوم سره تاسو مینه کوئ. د دې په وضاحت کې یو ځای کې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې تاسو حقیقي نیکي چې تر نجات رسي بیخي نشي بیا مونته سوای له دې نه چې تاسو د خدای پاک په لاره کې هغه مال او هغه څیزونه خرج کړئ چې کوم په تاسو ګران دي. بیا یو ځای کې به فرمایي چې مال سره مینه نه ده پکار. خدای پاک فرمایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تاسو بیخي نیکی نشي بیا مونته تر څو چې تاسو د هغو څیزونو نه د خدای پاک په لاره کې خرج نه کوئ چې کوم سره تاسو مینه کوئ. فرمایي بیکاره څیزونه په خرج کولو څوک د نیکۍ دعوه نشي کولی. د نیکۍ دروازه تنګه ده. نو دا خبره په ذهن کې کېنوئ چې د بیکاره څیزونو په خرج کولو څوک دغه دروازې کې نشي داخله دی، ځکه چې صریح دا نص دی چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تر څو چې ګران نه ګران او خوږ نه خوږ څیز خرج نه کوي تر هغې د محبوب او د عزیز یعنی د ګران کېدو درجه نشي ملاوی دی. که تکلیف نشي کولی او حقیقي نیکي نه خپلول غواړئ نو بیا څنګه کامیابېدی شي او څنګه درته مراد ترلاسه کېدی شي. آیا صحابه کرام فرمایي چې صحابه کرام په مفتو کې هغه درجې ته ورسېده چې کوم هغوی ته ترلاسه شوې وه. دنیوي خطابونه ترلاسه کولو لپاره څومره اخراجات او تکلیفونه انسان زغمي او بیا ورته چېرته یو معمولي خطاب ملاو شي چې په ورته د زړه اطمینان او سکون هم نشي ترلاسه کېدی. یعنی خطاب ملاو شي خو ضروري نه ده چې دینه د زړه سکون هم ورته ترلاسه شي، خو د هغې لپاره انسان مهنت بیا هم کوي. نو بیا لږ خیال وکړي چې د رضی الله عنهم خطاب چې زړه ته تسلي او اطمینان ورکوي او د خدای پاک د رضامندۍ نښه ده،
دا دومره په اسانۍ صحابه ته ملو شوی و. خبره دا ده چې د خدای پاک رضا چې د حقیقي خوشحاله سبب د نشي ترلاسه کېدی تر څو چې عرضي تکلیفونه برداشت نکړي شي. خدای پاک نشي دوکه کېدی. برکتی دي هغه خلک چې د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو لپاره د تکلیف هم پروا نه کوي، ځکه چې د ابدي خوشحالي او دایمي آرام چې کومه رڼا ده نو هغه د هغه عرضي تکلیف نه پسته مؤمن ته ملاویږي. نو دا هغه د مال خرج کولو ادراک دی چې کوم د حضرت مسیح موعود علیه السلام د خدای پاک د ارشاد مطابق مونږ کې پیدا کول غواړي. او دا په جماعت باندې د خدای پاک ډېر لوی احسان دی او په هر احمدي د احسان دی چې څوک چې په دغه خبره پوه شوی دی او هغه خپل مال د دین په لاره کې خرج کولو لپاره وړاندې کړی دی، باوجود د خپلو ضرورتو د جماعت د خلکو یو ډېر لوی شمیر دی چې خپل مال د دین د ضرورت لپاره وړاندې کوي. په زرګاو مثالونه داسې دي د داسې خلکو چې هغوی خپل ضرورتونه وروستو پرېږدي او د دین د ضرورتونو لپاره خپلې قربانۍ وړاندې کوي. نن سبا مونږ ګورو چې د دنیا معاشي حالات په عمومي طور خرابېږي لګیا دي او په خاص طور د ترقي پذیر ملکونو کې. اسې خو د کم زیات ترقي یافته ملکونه دي دغوی هم هغه حال نه دی پاتې چې کوم وخت چې هغوی ته په هر څیز کې اساني او کشایش وو. اوس د دنیا کې چې کوم د جنګ حالات دي او په یورپ کې چې کوم د یوکراین او د روس جنګ روان دی د هغې په وجه د یورپ حالات هم ډېر خراب شوي دي. نو بهرحال د ترقي پذیر ملکونو په معیشت خو زیات اثر پرېوتی دی. بیا د دغو ملکونو چې کوم سیاستدانان دي دغوی چې کوم بدعنواني د مالی د هغې هم ډېر خراب حالات جوړ کړي دي. خو دې نه باوجود احمدیان خپل د مال قربانۍ کې مخ په وړاندې مسلسل روان دي. د یو دنیادار په نظر چې ورته ګوري نو دا یو داسې خبره ده چې پوهېدل پرې ګران دي، خو چې چا ایمانونه مضبوط دي هغوی خبر دي چې دا قرباني دې لپاره ده چې د دې په نتیجه کې د خدای پاک فضلونه ښکاري. د نومبر د میاشت په لومړۍ خطبه کې لکه څنګه چې ټول خبر دي چې د تحریک جدید د نوي کال اعلان کیږي. نو د تحریک جدید په حواله حضور فرمایي چې زه به ځینې واقعات وړاندې کوم. د لاهور د لجنه صدر ماته لیکلي دي چې په یو مجلس کې ماته ویل شوي چې د تحریک جدید د چندې طرف ته به دغې پام ګرځئ. نو دا مجلس د منځنۍ درجې د ګټې والاو خلکو وو. وایي زه شرمېدم او نه پوهېدم چې دې ته به زه څه تحریک کوم ځکه چې دوی خو مخکې نه ډېرې زیاتې قربانۍ کوي لګیا دي. خو بهرحال چې ما ته وویلی شو نو ځکه د دې پام ګرځول نو وایي زما د حیرت انتها نه وه چې کله ما دا ولیده چې څنګه ښځې یو بل نه وړاندې کېږي لګیا دي او قربانۍ وړاندې کوي لګیا دي. هغوی وایي چې ما له شرم په دغه خبره راغلو چې دا کم خلک چې کمه ګټه کوي نو هغوی داسې قربانۍ کوي لګیا دي، داسې قربانۍ کوي چې موږ سوچ هم نشو کولی او ډېر مالداره خلک دي چې سوچ نشي کولی. د نقدو پیسو د کالو په صورت کې ډېر په لکونو روپۍ ورکړي. همدغه شان د وکیل المال اول رپورټ دی او اوږد فهرست دی د ډېرو صفو د ښځو چې خپل کالي وړاندې کړي دي. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه چې کله د تحریک جدید اعلان فرمایلی و او هغه وخت چې هغوی کوم مطالبات ایښي وو د جومات مخې ته نو هغې کې یو د ښځو د قربانۍ باره کې و او یو دا خبره پکې چې کالي به نه جوړوي یا کم به جوړوي او قرباني به کوي. نو
حضور فرمایي چې زه دا ګڼم چې د کالو قرباني ورکول یعنی چې کوم جوړ شوي کالي وي هغه قربانول هغې نه لویه قرباني ده د دغه خبر نه چې کالي دې جوړ نه کړی شي چې کوم څیز مخامخ دی هغه ورکول دا یو ګران کار دی نو احمدیانو ښځو د حضرت مسلمود په تحریک ها وخت هم دا قرباني ورکړې وه او نن هم ورکوي لګیا دي صرف په یو ملک کې نه بلکې په دغو غربي ملکونو کې هم داسې ښځې شته چې خپل کالي ورکوي بلکې ټول کالي په چندو کې ورکوي بیا نوی جوړ کړي خو بیا هم ورته چې سکون نه ملاویږي نو بیا هغه ټول کالي په چنده کې ورکړي ځکه چې لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دي چې ابدي او دایمي چې کوم خوشحالي ده نو هغه دي ترلاسه کول غواړي او دا د قربانیانو بغیر نه ملاویږي بیا غریبانان خلک دي چې خپل خوراک کم کې او چنده ورکوي او ډېر داسې دي چې خدای پاک بیا هغې له فوراً ډېر سوم بخي او دوی له د چندو نه زیات په داسې طریقو ډېر څه وروبخي چې هغوی په خپل هم حیرانه پاتې شي حضور فرمایي چې داسې خلکو یو څه واقعات به دلته بیان کړم خو ورسره حضور فرمایي زه به هغو مالدارو خلکو ته به هم دا وایم چې هغوی هم د دې نه سبق زده کړي او د خپل د قربانو معیار دی زیات کړي حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ په خپل یو خطبه کې فرمایلی وو چې غریبانان خلک خو داسې هم دي چې د خپل د یو میاشت د ګټې 45% پورې ورکړي که د هغوی چې کوم د هرې ورځې خوراک دی که د هغې په بنیاد ورته وکتلی شي او د هغې مطابق د خرچ مطابق چنده کړو وباسلی شي خو مالداره خلک داسې دي چې صرف 1.5% ورکوي بلکې اوس خو ډېر داسې دي په غریبانانو کې چې 100% ورکوي قرباني او مالداره صرف 1% ورکوي نو په دغه لحاظ د غریبانانو چې کوم 100% دی هغه د مالداره خلکو د چې کومه چندې د هغې نه ډېر کم وي خو د قربانۍ معیار د هغوی ډېر اعلی وي نو په دغه لحاظ چې کوم مالداره خلک دي هغوی ته خپل اجازه اخیستل پکار دی دا یاد ساتي چې خدای پاک هېڅ چېرې هم قرض نه پرېږدي لکه څنګه چې بل ځای کې فرمایلی دی خدای پاک په قرآن کې چې 200 چنده یا دین هم زیات هغه بیا واپس ورکوي نو بهرحال حضور فرمایي چې لکه څنګه چې ما ووایي چې یو څو مثالونه د قربانۍ کوونکیو به دلته وړاندې کوم دې نه د هغوی د یو خوا که د هغوی د قربانۍ او د ایمان د جذبې پته چلي نو ورسره د خدای پاک فضل هم په فوري طور ښکاري چې په دوی کېږي ګیني بیساو د افریقې یو ملک دی دا هغه ځای کې محمود صاحب دی مکینک دی د موټر سایکلو مشنری صاحب دی ته د طریق جدید د چندې تحریک وکړو نو هغوی د هغوی په جیب کې چې څومره پیسې هغوی ټولې راویستې د 10,000 فرانک صفه وو هماغه د هغوی ګور هم راغلی وه دوی په کور کې ناست وو او هغوی د نه په کور کې د روټۍ پخولو لپاره پیسې وغوښتې نو محمود صاحب هغه ټولې پیسې په طریق جدید چندې کې د ورکولو نیت کړی و نو هغوی ټولې پیسې په چنده کې ورکړې او انګور ته یې وویل چې تاسو لږ صبر وکړئ هغه وخت خو انګور واپس لاړه او محمود جرګه صاحب وایي چې هغوی له په دغه پریشانۍ کې وو چې انګور له به خرچ څنګه ورکوم چې د سرکاري یو دفتر نه فون راغلو چې تاسو راشئ دفتر ته راشئ او چې کله هغوی هلته لاړه نو هغوی ورته وویل چې تاسو تېر کال زموږ د موټر سایکلو مرمت کړی و او د هغې پیسې موږ تاسو له نوی درکړی او دا 1,90,000 فرانک صفه چک یې هغې له ورکړو د چک وصولولو نه پس محمود صاحب فوراً خپل کور ته راغلو خپل انګور نور کوروالاو ته یې وویل چې وګورئ د خدای پاک په لاره کې د خرج کولو برکتونه د کمو پیسو چې ما ته امید هم نه و خدای زما رب ما له هغه راکړي د فجي مبلغ لیکي د ناندې یو ملګری دی اشفاق صاحب هغوی وی چې د سفر ترمنځ د طریق جدید چې کوم پخوانی خطبه وه
حضور وی زمان و هغه واورېده او چې کوم واقعیت ما بیان کړي هغه واورېده نو د دغه واقعیتو په هغوی باندې ډېر زیات اثر وشو او هغوی د سفر دوران ګاډی چې چلولو نو سکرټري طریق جدید ته فون وکړو چې زما د طریق جدید چنده 2 چنده کوي او دی کاروبار کوي او دې نه پس چې د کاروبار چې کوم سالانه مالی ریپورت تیار شو نو وې د سخت کال دغه چې کوم منافع هغه هم 2 چنده و نو دې باندې دی بیانې چې زما دا یقین دی چې دا 2 چنده منافع زموږ په مهنت او زموږ په کوشش نه د ملاوي شي بلکې دا صرف د خدای پاک په فضل د چنده 2 چنده زیاتولو په وجه ملاوي شي د ماسکو مبلغ دی رسلان پکینیو صاحب کرغزستان نه د 14 کالو راځي په ماسکو کې دی دی وی چې مخکې دوی د مال د قربانۍ طرف ته پام کولو او تقریبا 1 کال مخکې هغه چې وی کله زما خطبه واورېده د مال د قربانۍ باره کې نو دی وی چې نورم ماته ډېر خوند راته ملاو شو په اورېدو او نه پس هغوی چې زم به دې کې شاملېدل غواړم دغه خلکو کې چې کوم قربانۍ کوي او بیا به بلا ناغه هغوی د هر ورځې چې کومه ګټه وه د هغې به 10% د په چندې کې راستول شروع کړه څه صدقه به وه او څه باقي به چندې وې همدغه طریقه هغوی د 1 کال راځي قایمه ساتلې وه او چې کله د مبلغ تبدیلي وشوه بل ځای ته نو ها وخت د چې د روس دی کرغزستان دی روبه سوال دا چې آیا اوس هم زه خپل چندوم داسې به ورکولی شم نو دا انقلاب دی چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام په خلکو کې پیدا کړی دی یو فکر لري دوی د چندې ورکولو د تنزانیا امیر صاحب لیکي د هغه یو جومات دی هلته محمد ثانی صاحب دی یو تن نوکری یې کوله د مال نقصان ورته شوی و هغې کمپنۍ ته چېرته چې دوی نوکري کوله نو ځکه مالک ورته ووایي چې ټول چې کوم کارکوونکي دلته د هغوی د تنخواګانو نه به پیسې کټ کېږي په دې دوی ته ډېر خفګان دوی ته جوړ شوی و د طریق جدید د چندې ورکولو آخري میاشت و چې کله دوی سره رابطه وکړی شو نو هغوی د خپلو مشکلاتو اظهار وکړو معلم سره نه حضور فرمایي چې د هغوی د خپل د مشکلاتو اظهار هم ونه کړو چې څه ګرانه ورته پیښه ده بلکې په خدا پاک باندې هغوی کامل ډاډ وساتل او خپله واده مکمله ورکړه چې څومره چندې لوزې چې کړه نو په بله ورځ د هغې د مالک فون راغلو چې د هغوی تنخوا نه به پیسې نه کټ کېږي نو د نورو ملګرو د تنخواګانو نه پیسې کټ شوې وې خو د دوی تنخوا مکمله دوی ته وصوله شوې وه نو دوی وایي چې دا چې کومه ما د طریق جدید چنده ورکړې وه دا د هغې وجه ده ملاوي یو ملک دی د هغه ځای ماګوچي ضلع ده هغې سره تعلق لرونکې یوه مشره ښځه ده کرونده کوي په د دې ګزاره چلی د طریق جدید واده هغوی کړی وه خو ممکنه نشو ورته ورکول د کال په اختتام چې کله هغوی ته یادګیرونه وکړی شو نو چې د چا واده که نامکمله ده نو ادایګي دې وکړي نو چې ما ډېر کوشش وکړو او د کار او دوام دوی کړی خو چې کار میلاو شي خو چې هغوی د خپل واده مکمله کړی شي د کوشش نه باوجود دوی ته کار میلاو نه شو او یو ورځ هغوی په جومات کې د مازدیګر لمونځ کول نه پس چې کور ته ورسېدو نو هغوی خبر شو چې د هغوی نفسي هغې ته 45,000 کواچې چې د هغه کرنسي د هغه د تحفې په طور راستولی ده نو د هغوی د خوشحالۍ انتها پاتې نه شو هغوی فوراً معلم له ورغله او د خپلې د واده ادایګي وکړه او بار بار د خدای پاک شکر کولو چې دې ته د خپله واده د مکملولو توفیق میلاو شو د خپل واده پوره کولو اوس غریبانان خلک هم یو فکر سره د چندې ادایګي کوي
د تنزانیا امیر صاحب وایي چې شانګه یو جومات دی. مریم صاحب یو مېرمن د هغې فون وکړو، ما وی فون راغلو د معلم، نو تحریک جدید د مقاجاتو طرف ته هغې پام ګرځولو. نو د کور د استعمال لپاره وخت ما سره صرف 10,000 شلنګ وو، هغه ما په چندې کې ورکړې. بیا خدا پاک داسې وکړو چې هغه ورځ خدا پاک ما له 1,00,000 شلنګ واپس کړه. وایي دا ټول هر څه د چندې برکتونه دي. د ګینې بساو سره تعلق لرونکي یو نوموبای دی عثمان صاحب. د هغوی په ژوند کې ډېر زیات مالی مشکلاتو، معاشي مشکلاتو، کم کاروبار به هم چې کولو نو کامیابي به ورته نه ترلاسه کېده. وی په دغه پریشانۍ کې هغوی د شپې وده وو چې ما ته اواز راغلو چې عثمان خپله چنده باقاعدګۍ سره ورکوه. وی څنګه چې سحر شو نو عثمان صاحب مشنري له راغله او خپل خوب یې ورته واورولو. نو مشنري دې ته د طریقه جدید د نورو چندو باره کې وویل. په دې عثمان صاحب فوراً د طریقه جدید چنده ورکول شروع کړه او د خپلو ټولو چندو فهرست یې جوړ کړو او باقاعدګۍ سره خپلې چندې ورکول شروع کړې. عثمان صاحب وایي چې کله راسې هغوی خپلې ټولې چندې باقاعدګۍ سره ورکول شروع کړي دي، نو هغه وخت راسې خدای پاک د هغوی په هر کاروبار کې برکت اچولی دی او په ټولې چې کومې کورنۍ پریشانۍ هغه هم ختمې شوې. نو د هغوی دا پوخ یقین دی چې دا هر څه د طریقې جدیدو د نورو چندو د ادایګۍ برکتونه دي. نو دا د خدای پاک سلوک دی، یادګیري نه کوي څنګه نو موبایلونو ته هم. خدای پاک ته د دې حاجت نشته، بلکې هغه صرف خلکو له بخښنې ورکولو لپاره، خلکو ته ډېر څه بخښلو لپاره دا هر څه کوي. آسټرالیا نه مربي دی کامران صاحب، هغوی وایي چې یو خادم و چې هغې تقریبا د 10 کالو راسې چنده نه وه ورکړې. زه هغه سره ناست وم، هغه ته مې د مال د قربانۍ برکتونو باره کې وویل. نو د هغې نه پس هغې چنده ورکول شروع کړه او ورسره طریقه جدید او د وقف جدید چنده هم ورکړه. وایي څه ورځې تېرې شوې نو د هغه فون راغلو، راته یې وویل چې د خدای پاک په فضل ما ته په کار کې ترقي میلاوه شوه چې داسې ترقي چې ما ته بیخي امید نه و. او دا هر څه صرف او صرف د خدای پاک په لاره کې د قربانۍ په وجه دی. او اوس چې د 10 کالو راسه زه چې ناراسته وم، نو زه به اوس هېچېرې سستي نه کوم په چندو کې. د ګیمبیا یو کلی دی نیامینا، د هغه زه یو ملګری دی عثمان صاحب، سیکرټري تحریک جدید د هغوی کلي ته تللي وو د چندې د ادایګۍ تحریک کولو لپاره. او دا ورته ووایي چې دا صرف د مال تحریک نه دی، بلکې د هغې په مقصدونو کې یو مقصد علم زیاتول او تبلیغ کول هم دی. نو تحریک جدید کې چې کوم خلک شاملېږي هغوی دا صرف نه ګڼي چې چنده یې ورکړه او کار ختم شو. دین علاوه دې ته خپل د دین علم هم زیاتول پکار دی، بیا د تبلیغ په میدان کې هم راتلل پکار دی. په تېرو ورځو کې حضور فرمایي ما چې لوز اخیستی و د خدامو نه انصارو نه، هغوی دې هم دا خبره وړاندې ساتي چې د تبلیغ په میدان کې هم موږ ته مخکې راتلل پکار دي. صرف د مال په قربانۍ دې دا نه ګڼي چې موږ خپل فرض پوره کړو. د تحریک جدید یو مقصد تبلیغ هم و، دا ډېر لوی مقصد و او ډېر لوی مقصد یې هم دا و، دې لپاره دا شروع کړی شوی و. نو وایي چې زه دې نه ډېر متاثره شوم او ما صرف دا نه چې بیعت کولو په جماعت کې د شاملېدو فیصله وکړه. وایي تر هغه وخته پورې ما لا بیعت نه و کړی او چې کله د طریقه جدید د مقصدونو نه خبر شوم نو بیعت مې وکړو، په جماعت کې د شاملېدو فیصله مې وکړه او یو نیم سل ډالرسي مې د طریقه جدید د چندې واده مې وکړه او ادایګي مې وکړه. نو د چندې د ادایګۍ نه پس ته په ځان کې یو پاک بدلون محسوسوم او زه په احمدیانو او په غیر احمدیانو کې د اسلام احمدیت تبلیغ کومه لګیا یم. اوس باقاعدګۍ سره زه چنده هم ورکوم. ګیمبیا نه یو مېرمن لیکي چې کله راسي چې ما چنده ورکړې ده، زه په ځان کې په خپلو ماشومانو کې یو انقلاب محسوسوم او ما دا لیدلی دی چې خدای پاک زموږ هر حاجت پوره کوي لګیا دی. نو د خدای پاک له خاطر د هغه په لاره کې نیکي او قرباني د خدای پاک فضلونو وارث جوړوي. بیا ګینی کناکری دی د افریقې ملک دی، د هغه ځای لوکل مشنري کمارا صاحب وی
چې یو کلی کې چې چېرته هغوی تعینات دي د چندې د وصولۍ لپاره د یو کلي دوره مې کوله چې یو نوموبای امام و دغې د اهلیې نه د چندې د ادایګۍ مطالبه مې وکړه نو هغې 15,000 ګیني روباسل او د اسمان طرف ته لاس کو دا چې خدای ما سره صرف همدا ټولې پیسې دي چې زه ستا په لاره کې ورکوم دا ته قبول کړه هغه پیسې هغې په چندې کې ورکړې دا نوموبای ده د افریقې د یو لرې علاقې اوسېدونکې ده لوکل مشنري صاحب بیانوي چې ما چې کله د کلي دوره وکړه واپس راغلم نو هغه مېرمن چې 15,000 فرانک ګینې ورکړي په چنده کې هغه ډېر په خوشحالۍ راته دا وی چې دا نننی سوده چې کومه ما خدای پاک سره کړې ما ته ډېره ګټه وشوه وایي ستاسو د تلو نه پس خدای پاک د یو خپلوان په ذریعه 80,000 فرانک ګینې راولېږل ما ته چې زما د قربانۍ نه څو چنده زیاتې پیسې دي عمدګي کې نه کړی یو لوکل مشنري وایي جالو صاحب چې د عشره طریقې جدید مونږ نمانځله چې دغه دوران یو کلی دی کونتایا هلته معلم صاحب د چندې د وصولۍ لپاره ورسېده نو یو نوموبای شیخو صاحب 10,000 فرانک ګیني د طریقې جدید په چنده کې د ورکولو لوس کړو خو هغوی چې د اداګۍ طرف ته پام وګرځولی شو نو هغوی وایي چې نن ما سره د کور د خرچې لپاره ټولې پیسې هم 3,000 دي خو زه دا د خدای پاک په لاره کې وړاندې کوم خدای پاک دا قبول کړي بله ورځ د هغې ډېر په پرجوش انداز کې فون راغلو چې خدای پاک زما قرباني قبوله کړه لا د په چندې ورکولو مې یو څو ګنټې تېرې شوې چې زما زوی ما ته 3,00,000 فرانک ګینې د کور د خرچو لپاره راولېږلی دی بیانوي چې د خدای پاک زما ایمان له دغه واقعې نه پس ډېر تقویت ورکړی دی جمعه چې کومه چنده موږ نه وصولي هغه هم د خدای پاک په لاره کې خرچ کېږي اوس به اوس هم دغه شان قرباني کوم او دا تسلیم د دې وشو چې خدای پاک چې دی ته دا وبخل نو د دې مطلب دا چې دغه پیسې چې کومې دي ورکړې دي هغې مصرف هم صحیح دی او دا پیسې ضایع شوي نه دي بیا د قزاقستان یو ملګری دی بایګا مرزدوف صاحب هغوی په چندو کې باقاعدګۍ سره برخه اخلي او د جون په میاشت کې زه د نوکرۍ نه ویستې شوم او زما چې څومره تنخواه جوړېده هغه مالکانو ورکه وایي زه اوس په پنشن یم د نوکرۍ نه ختمېدو نه پس ته یو څو میاشتې پس ته د بیمارۍ په وجه مجبور وم ګرانو داروګانو اخیستلو نورو څیزونو اخیستو لپاره خو د مالي توفیق نه کېدو په وجه زه به ډېر پریشان وم وایي بله ورځ د یو کوڅې نه تېرېدم چې ما ته خیال راغلو چې کریډټ کارت چک کړم نو زما دا زه خبر وم چې زما کریډټ کارت به خالي ویز به نه پکې خو بیا مې اراده وکړه خو چې کله ما نو ډېر حیران پاتې شوم چې په کارت کې 1,90,000 مقامي کرنسي موجوده وه نو زه حیران وم او د خدای پاک شکر مې وکړو ډېر زیات وایي ځکه چې بغیر څه وجه ښودلو نه د هغه کمپنۍ چانه چې زه مستفید شوم زما په اکاونټ کې ټرانسفر کړی وی وایي ما چې کله کمپنۍ ته فون وکړو نو راته وجه معلومه شوه چې خبر شوم چې د کمپنۍ مالک د پیسې د دې د ایماندارۍ او د رښتیاو په وجه د تحفې په طور رالېږلې دي نو دا هر څه په طریقې جدید او د وقف جدید د چندو کې باقاعدګۍ نتیجه ده د ملیشیا یو ملګری دی دوکرا صاحب هغوی دا زما ذاتي تجربه ده د 2014-15 ترمنځ زما د طریقې جدید د 1,000 رنګټ واده کړی وه او دغه دوران د خپل د مالی حالاتو په وجه دا پیسې ورکول نه قاصره وم هغه وخت واقعي هغه وخت ډېر زیات ګران و زما کاروبار ډېر متاثره و زه د پریشانۍ په حل کې امید مې لرل چې د وعدې مکمل ادایګي به وشي خو پیسې ما نه شو جمع کولی وایي زما خدای پاک ته به صرف دا دعا کوله چې که زما نیت رښتونی دی او جومات واقعي په حق دی نو یقینا خدای پاک به اسانۍ پیدا کوي او د وعدو د ادایګۍ د آخري ورځ نه یو ورځ مخکې په اتفاق کاروبار کې راته ګټه وشوه او پیسې بیخي هم 1,000 رنګټ و او ما بغیر د څه سوچ نه سیکرټري مال کور ته ویزه ورغلم هغې له مې هغه ورکړې او د دغه واقعې نه پس په دغه جومات زما مکمل یقین دی چې که زموږ مقصدونه او د جومات د اسلام د ترقۍ لپاره مخلص وي نو خدای پاک به په غیر معمولي طور اسانۍ پیدا کوي
نو دا د یو قسمه سوچ دی چې د دنیا یو قسمه سوچ دی چې دنیا په هر ملک اوسیدونکي احمدي لري حالانکه په ترمنځ د دوی زرګاو میله فاصله ده خدای پاک دغه شان د ایمانونه مضبوطوي او د جمعه صداقت دوی باندې ښکاره دوی ته ظاهروي ایمان هم ورته مضبوطوي د جرمني یو ملګری دی وایي چې زما د فهم مالي حالات خرابېدو په وجه د کار چې کومه موده یې هغه ډېره کمه شوې وه د هغې په وجه زما ګټه هم کمه شوې وه په کومه ورځ چې د طریق جدید سیمینار و نو هغه وخت ایمان افروزه واقعیت اورېدم نو ما په زړه کې خدای پاک سره لوس کړی و چې زه به 500 یورو نور ورکوم او دغه لړکې هغوی وایي چې ما ته هم دوی خط ولیکل او د دعا لپاره په خپله هم دعاګانې کولې خدای پاک فضل وفرمایل او د طریق جدید د وړومبی وعدې د اداګۍ نه پس نور 600 یورو ورکولو دوی ته توفیق میلاو شو او څو ورځو پس د فارم نه فون راغلو چې که تاسو د یو بل فارم ورته فون راغلو چې که تاسو د خپل هغه وړومبی فارم پرېږدئ نو تنخواه به 1000 یورو زیاته وي نو ما د سوچ نه پس ته فیصله وکړه چې زه به په دغه نوي فارم کې کار کوم او دغه د فارم مالک راته وویل چې چونکې تاسو خپل پخوانی فارم پرېښود نو ځکه تاسو ته به 3 میاشتو پورې هره میاشت باقاعده 2000 یورو په 3 قسطونو کې بونس ورکړل کېږي او د کار متعلق یې وایي چې جمعه هفته اتوار به چوټي وي نو دغه شان د خدای پاک په فضل د طریق جدید کې د اضافي قربانۍ په نتیجه کې صرف دا نه چې زما په تنخواه کې اضافه وشو بلکې د جمعې د مونځ د ادایګۍ مستقل تنظیم هم وشو د آیوري کوسټ مبلغ لیکي چې د طریق جدید د چندې د وصولۍ په سلسله کې پولیسو نومې کلی کې د چندې تحریک کړی و نو یو ډېر مشر بوډا تن چې ډېر غریب هم و او د هغې د مالي حیثیت مطابق زموږ خیال و چې که هغوی 200 یا 300 فرانک هم ورکړي نو دا به ډېره لویه خبره وي نو هغوی پاڅېده او کور ته لاړه او صرف دا نه چې په خپله د چندې پیسې راوړې بلکې ځان سره خپل زوی هم راوستی و چې ته به هم چنده ورکړې نو هغه هم 2000 فرانک وړاندې کړه په چنده کې او دا د هغوی د حیثیت مطابق ډېرې زیاتې پیسې وې ده او د هغوی زوی هم 500 فرانک ورکړي وو نو دا دی د مال په مینې د خدای پاک د مال د قربانۍ جذبه د خدای پاک له دین د خاطره سنیګال یو بل ملک د افریقې مولم صاحب وایي چې محمد انجای صاحب یو غریب خو مخلص احمدي دی د دې اهلي بیماره وه ډاکټر چې کوم داروګان لیکلي وو د هغوی قیمت 15000 فرانک صفه وو چې دوی سره نه وې هغوی د خپل یو ملګري له ورغله د قرض اخیستو لپاره هغې نه قرض واخیستو او دغه دوران د مونځ وخت شو مونځ لپاره مشن هاوس ته راغله او د خپل د اهلیې د صحت باره کې مولم صاحب سره ذکر وکړو او پوره تفصیل لا نه ویلې صرف ذکر کړو او مولم صاحب ورسره خبره مخکې شروع کړه د طریق جدید په حواله چې د خدای پاک په لاره کې قرباني وکړي خدای پاک اساني پیدا کوي بهرحال هغوی د خپلې مجبورۍ ذکر وکړو او دی و چې 3 ورځو پس ته به زه ورکړم لا مجبوري ده دا وخت باندې اهلیې د داروګانو لپاره قرض اخیستی دی بهرحال هغوی د مشن هاوس نه لاړه یو څو منټه چې تېر شوي نو واپس راغله او دی وویل چې مشن هاوس نه چې زه ووتم نو ما ته دا خیال راغله چې معلم تحریک کړی دی او ما ادایګي ونه کړه په دغه تحریک نو په دې زما زړه ډېر دروند و نو ځکه تاسو دا 15000 فرانک صفه په طریق جدید کې واخلئ زه به صرف ضروري چې کومه دوایي وي یا به واخلم د هغې وویل رسید یې واخیستو لاړو مشن هاوس ته چې نه چې ووتو لا فارمیسۍ ته نه رسېدلي چې یو فون راغلو یو تن ورته وایي چې ما چې زه به یو کټ جوړوم د هغې 50000 فرانک صفه زه تاسو له درکومه لګیا یم د ټلیفون په ذریعه کریډټ بینک ته آرډر کړو چې کله ستاسو اهلیت صحیح شي بیا تاسو به زما دا کټ جوړ کړئ او باقي پیسې به زه بیا وروسته درکوم نو دی وایي چې فارمیسۍ ته تلو نه پسې هغوی بیا مشن هاوس ته راغلو معلم ته دا ټوله واقعه بیانه کړو دی وایي چې چندې په برکت خدای پاک خاص فضل وفرمایلو زما ضرورت نه زیاتې پیسې ماته ملاوې شوې هم د سنیګال له معلم صاحب بیانوي چې مخلص ملګری دی واګن صاحب هغوی د طریق جدید په چندې کې د
د 10,000 فرانک صفه واده کړی وه. هغوی ته وویلی شو چې د طریقه جدید کال ختمېدونکی دی او لا ستاسو چنده پاتې ده. نو هغوی وویل چې ما سره خو لا پیسې نشته، خو بهرحال فکر مه کوئ، دا وخت ختمېدو نه مخکې به زه پیسې چنده ورکړم. که راته جامې هم خرڅول راپېښ شو بیا به هم زه دا پیسې ورکوم. وایي دا جذبه د دي. معلم صاحب وایي چې یو څو ورځې په سړي به خپله زما کور ته راغله او دا وایي چې زما د طریقه جدید چنده واخلئ او د دې ما ته ډېر فکر و او نن زما لور ما ته په ناقابل یقین طور پیسې رالېږلې دي. نو زه ټوله نه مخکې راغلی یم چنده ورکولو له. نو داسې مخلصان دي په جومات کې، پروا نه کوي د هېڅ څیز هم. د ناجر امیر صاحب وایي چې یو معلم دی، د هغې اهلیه په کور کې وي، څه ګټه نه کوي. معلم صاحب د هغې د طریقې جدید واده وه، هغه بیا ورکوله او چې کله د هغوی اهلیه خبر شو نو هغوی وایي چې دې کال نه به زه خپله چنده په خپله ورکوم او زما واده 8,000 فرانک صفه ولیکئ. د هغې معلم خاوند ورته وایي چې څنګه به ورکړې؟ نو ما ته وایي یقین دی چې خدای پاک به زما قرباني قبلوي. او بیا هم داسې شوي وو چې څه ورځې تېرې وې چې د هغوی په ګاونډ کې یوه ښځه وه، هغې ورته وویل چې که تاسو له جامې ګنډل راځي نو زما جامې وګنډئ او ورسره 3,000 صفه په اډوانس کې ورکړه چې کوم هغوی په فورم په طریقه جدید کې ورکړه. دې نه پس هغوی له دومره کار راغلو چې هغوی په اسانه خپله چنده مکمله کړه. کوم وخت چې دا تحریک شروع شوی و نو ښځو حضرت مسلم موعود ته لیکلي وو چې نن تاسو دا ویلي دي نو موږ 15 روپۍ یا 10 روپۍ چې تاسو چې ورکوئ نو دا پیسې موږ یو ځای نشو درکولی، یو 2 روپۍ موږ ورکولی شو که موږ اجازت راکړی شي او د میاشتې به درکو. نو دا جذبه چې کوم هغه وخت ښودلی شوې وه نن هم قایمه ده او هغه خلکو کې ده چې دوی ځینه په زرګاو میله لرې ناست دي. د وخت د خلیفه نیغ په نیغه اواز وخوري خو پوهېږي پې نه، ژبې نه خبر نه دي، خو اخلاص کې ډېر زیات دی. سینګال نه معلم صاحب لیکي تانباکونډه یو جومات دی. سیدی صاحب دې سره غواګانې دي او چیلې دي خپلې کړو چې طریقه جدید څه دی، څه څیز دی. نو خلکو نه اورېدلي وو چې احمدیان به د طریقه جدید چنده ورکوي. نو معلم صاحب هغوی ته د طریقه جدید باره کې په تفصیل ووایي او دا هم ورته ووایي چې نن سبا اشره روانه ده طریقه جدید. نو هغوی ووایي چې د هغوی پلار یو ډېر مالدار اتن وو خو هغوی په زکات کو په انفاق فی سبیل الله کې کمزوري وو، خو د ملایانو ډېر خاطر به هغوی کولو او د هغوی د والد د وفات نه پس ډېر څاروي د هغوی په برخه کې راغلي دي خو د هغوی لا د انفاق فی سبیل الله طرف ته پام نه جوړ شوی. او چې کله معلم صاحب هغوی ته د هغوی پام وګرځولو د زکات او د نورو چندو طرف ته نو هغوی یوه غوا او 2 ګډې په چنده کې ورکړي او دا ووایي چې دا یو ګډه د خاص طریقې جدید لپاره ده. او د نه ورځې پس هغوی خوب ولیدو چې په څاروو کې یو خاص قسمه بیماري خوره شوې ده، د هغې په وجه د هغوی د بدن نه اوبه څښي او مري. نو هغوی چونکې ډېر څاروي وو نو هغوی په پریشانۍ کې خوب کې دا خیال وکړو چې د دې خو هم خو څاروي شته نو دعا یې وکړو. په خوب کې ورله آواز ورغلو چې او دوی ته په خوب کې دعا وکړه چې خدای زما د څارویو حفاظت وفرمایه. نو په خوب کې دوی له ډېر په زور آواز راغلو چې د طریقه جدید په وجه بس ستا څاروي محفوظه پاتې کېږي. او دغه دوران هغوی یو کاغذ لیدو چې ورباندې په ړومبي لاین کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی شوي و، لاندې د هغوی نامه لیکلی شوی وه. د هغوی سترګه چیغړېده. نو معلم صاحب ته کال وکړو، خوب یې ورته ووایي. نو معلم صاحب ورته وایي چې کوم رسید تاسو ته درکړی شوی دی د هغې ټولو نه چې کوم ړومبی لاین د هغه وګورئ دلته بسم الله لیکلی شوی ده او لاندې ستاسو نامه هم لیکلی شوی ده او دې نه علاوه تاسو نور څه نشو لوستی او بیا لاندې وي د طریقه جدید چنده هم لیکلی شوی ده. نو بهرحال وایي چې کله نه وایي ما دا خوب لیدلی دی نو دا واقع زما په ایمان کې د اضافي ثواب جوړه شوې ده، دا واقع زما په ایمان کې د زیاته ثواب
دا او د عجیبه طریقه خدای پاک راهنمایي فرمایي. د شیانګا تنزانیا معلم لیکي چې د یو جماعت یو نومبای احمدي مشر رمضان صاحب د طریق جدید ښه معیاري چنده لیکلې وه، د واده ښه معیاري وه، د هغوی ګزاره په کروندې وه او د باران نه کېدو په وجه د هغوی فصل ښه نه و شوی. د ډېرو زمیندارانو فصل ښه نه و شوی. رمضان صاحب ووایي چې هر وخت په دغه پریشانۍ کې و چې هغوی به د خپله واده څنګه پوره کوي د طریق جدید. په دغه خیال کې چې ورځ زما د خپلوان کې د یو تن فون راغلو چې ډېرې مودې راسې مې ورسره رابطه نه وه. هغه فون وکړو زه تا ته څه پیسې درلېږم او په دې باندې خپل د کور څه سامان به واخلې او دې ته وایي چې دا پیسې میلاوې شو. نو هغوی سیده سکرټري مال راغله او خپله واده یې پوره کړه، زیات ټایم ورکړه او دا وایي چې دا هر څه خدای پاک زما مدد فرمایلی د دې لپاره زه چې چندې واده مکمله کړم. نو دا هغه خلکو د قربانۍ معیارونه دي چې نوي شامل شوي دي. او چېرته خو یو طرف ته خو مخالفان د جمعه د ختمولو لپاره زور لګیا دي او بیا لږ دا مو ګوري چې خدای پاک د نومبایانو په زړه کې د جومات له خاطره د قربانۍ تحریک پیدا کړی دی، بیا هغوی ته ډېر څه بخیم. آیا د دغه مخالفانو په پوکو دا ډیوه مړه کیدی شي دا چې کومه خدای پاک بله کړې ده؟ دوی چې څومره زور لګوي، ناکامي او نامرادي د دې مقدر دی او د جومات به د دنیا په هر ګوټ کې د قربانو مثالونه قایموي او ترقي به کوي. تحریک جدید حضرت مسلم موعود شروع کړی په دغه وجه و چې د جومات خلاف هر طرف نه شورشونه وو، ان تر دې چې د حکومت افسرانو هم د مخالفانو مرسته کوله. او د طریق جدید مقصد هم دا و چې د تبلیغ په ذریعه د جومات ته له دې وده ورکړی شي او د دنیا په هر ملک کې د جماعت احمدیه په ذریعه د اسلام بیرغ اوچت کړی شي. نو دا د جماعت احمدیه په ذریعه د اسلام بغیږي ته راغلي خلک دي چې د ایمان او د یقین د قربانۍ مثالونه قایمولو کوشش هم کوي لګیا دي. واقعیت خو بېشمېره دي خو دلته ټول نشو بیانېدی. د طریق جدید په حواله بس نور هم خبرې وکړم د دې تاریخي پس منظر هم، لکه څنګه چې ما ذکر وکړو چې د جومات خلاف هر طرف نه فتنه او فساد جوړېدو. په خاص طور احرارو خو د فساد پیدا کولو لپاره خپل ټول زور لګولی و او ناره دا وه چې احمدیت به د دنیا د لمن نه ختموي، د قادیان نامو نښه به هم ختمه کړي او په قادیان باندې د حملو خبرې به کېدې، ان تر دې چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د مزار او د مقدسو مقاماتو د بې حرمتۍ پروګرامونه ودوي او د حکومت له طرف هم د مخالفانو طرف ته د رجحان چې کوم هغه زیات ښکارېدو، باوجود له دې چې هغه وخت د انګریزانو حکومت و او په ځای د فتنه ختمولو د هغې حمایت کېدو. نو په دغو حالاتو کې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه جومات له یو پروګرام ورکو او تحریک یې ورته وکړو او د مال د قربانۍ طرف ته د هغوی پام وګرځولو. دا د کال 1940 خبره ده. په نومبر کې هغوی مخکې څه خطبې ورکړې وې چې پکې څه تمهید او پس منظر بیان کړی و چې ولې زه تحریک کول غواړم. هغوی لا ذکر کړی و، پوره تفصیل نه بیان کړی، خو مخلصانو هغوی ته د هر قسمه قربانۍ د وړاندې کولو لپاره لیکل شروع کړه او په دې هغوی د خوشنودۍ اظهار هم فرمایلی و. دا یې فرمایلی و چې زه دا تفصیل دې لپاره بیانوم لګیا یم چې جومات د تیار شي د قربانۍ لپاره، ځکه چې ځینې وخت قربانۍ ډېر وخته پورې ورکول وي او ښځې او ماشومان د هم دې لپاره تیار شي. دا صرف د سړو کار نه دی بلکې ښځو ته به هم پکار وي چې په خپلو ذمهوارو د ځان پوه کړي. دا د هر احمدي لپاره ها وخت لازمه نه وه، خو جومات د اخلاص او د وفا غیر معمولي جذبه ښودلې وه. بهرحال په کال 1940 کې هغوی باقاعده د یو فنډ اعلان فرمایلی و. دا ویلي و چې موږ به د دشمنانو د سازشونو جوابونه ورکوو، خو د هغوی په شان د فساد په ذریعه نه بلکې د تبلیغ په ذریعه، ځکه چې دشمن ته دا موقع ملاوه شوې دی لپاره ده
چې موږ په پوره تور د تبلیغ حق نه دی پوره کړی. د دې باره کې څنګه چې په سنجیدګۍ او په سوچ منصوبه بندي په کار وه هغه موږ نه ده کړی. د احمدیت پیغام د دنیا هر ګوټ ته رسولو لپاره چې کوم کوششونه پکارو هغه موږ نه دي کړی. د دې حق چې څنګه پوره کول پکارو هغه حق نه دی پوره شوی. نو هغه ته وی جماعت له یو پروګرام ورکو چې پکې د خپل اصلاح او د قربانۍ د معیارونو د اوچتولو طرف ته پام هغوی ګرځولی و او د مال د قربانۍ تحریک هم کړی و چې د 20,000 روپۍ وی چې 3 کالو کې جمع کول و. نو خدای پاک دغه د اخلاص او د وفا نه ډک جماعت له توفیق ورکو چې هغوی د خدای پاک په فضل د وخت د خلیفه په آواز باندې لبیک وی او 1,00,000 روپۍ هغوی په یو کال کې ورکې. او هغه وخت چې کوم د جماعت مالی حالات و هغې ته چې ګورو دا ډېره لویه قرباني وه، د یو څو انو قربانۍ به وی. هغه وخت د خپل ضرورتونه او د خپل ماشومانو ضرورتونه یو خوا ته په ایښودو چې کومه نمونه قایمه کړه جماعت د خدای پاک هغه داسې قبوله کړه چې که یو خوا په دنیا کې د تبلیغ غیر معمولي لارې کولاوې شوې نو ورسره دا قربانۍ هملته محدوده پاتې نه شوې بلکې نن هم داسې نمونې موږ ته ښکاري لکه څنګه چې حضور فرمایي په دغه واقعاتو کې ما بیان کړه. بهرحال هغه خلکو که یو خوا د مال قربانۍ کړې وې نو ورسره دین لپاره خپل ژوند د وقف کړی و. لرو لرو ملکونو کې تبلیغ لپاره تللی و او ځینې پکې بندیوانان شوي وو. دا تکلیفونه ما هغوی برداشت کړي وو. حضرت مسلم موعود په سر کې دغه تحریک تر 10 کالو پورې زیات کړی وو او بیا 3 کالو پورې بیا 10 کالو پورې او بیا 10 کاله چې مکمل شو نو د دې چې کوم نتایج ظاهره شوي وو نو دی د نور قربانۍ چې کوم خواهش لرل خلکو کولو نو هغې لپاره دا یو مستقله تحریک جوړ کړی شو. نن موږ د خدای پاک د تایید د نصر چې کوم نظارې ګورو نو هغه هم دغه د ابتدایي خلکو د قربانو نتیجه ده چې کوم خدای پاک قبول کړی وي د چا قربانۍ. اوس نوي چې کوم شامل شوي دي نو د هغوی کې هم د ځینو پام د خوبونو په ذریعه په دغه تحریک کې د شاملېدو د مال قربانو طرف ته ګرځولی شوی دی لکه څنګه چې ما په واقعاتو کې بیان هم کړ. د دغه ابتدایي قربانۍ کوونکو چې کوم نسلونه دي هغوی د نن د خپل د پلار نیکه د قربانۍ د یاد ساتي او د خپل پخپله او د هغوی هم د قربانۍ چې کوم تسلسل دی د هغې د جاري ساتلو د کوشش وکړي او بیا هغوی باندې چې کوم فضلونه شوي دي نو بیا پخپله د دوی زیات قربانۍ کوي. بهرحال د دغه تحریک مطابق چې کوم ابتدایي خلک وو د هغوی شمېر 15,000 وو او دوی د دفتر اول مجاهدین وو د تحریک جدید او بیا د حضرت خلیفة المسیح رابع له طرفه چې خاص تحریک شوی وو چې د دې ماشومانو د دوی نسلونو ته پکار ده چې د دې قربانۍ دی تر قیامته پورې ژوندی وساتي او دوی طرف د دې طرفه د چندې ورکوي دي. او بیا وایي چې ما چې کله د دفتر پنجم آغاز وکړو حضور فرمایي نو ما هم دې طرف ته د دې پام ګرځولی و. روز د خدای پاک په فضل د دغه ټولو چې کومې قاطع دي هغه روانې دي. د دفتر اول چې کوم مجاهدینو چې هغوی ته چې کله 10 کاله پوره شو نو بیا خلیفة المسیح ثاني د دویم دفتر اعلان فرمایلی و او بیا هغې کې چې کوم وروستو خلک وو راغلي هغې پکې شامل شوي وو. وایي دغې موده هغوی 19 کاله مقرره کړې وه او دا یې فرمایلي چې نن آینده نه به دا 19 کاله پسته به دا دفترونه جوړېږي بیا او هر 19 کاله پسته به بل شروع کېږي یو دفتر به د 19 کالو وي. نو دې مطابق بیا دفتر اسم د خلیفة المسیح ثالث جاری کړی و ځکه چې دا په کال 1940 کې جاری کېدل و خو حضرت المسیح ثاني بیمار و نو ځکه دغه اعلان هغوی نو کړی شو نو ځکه خلیفة المسیح ثالث دا فرمایلی و چې دغه دفتر اعلان خو زه کوم لګیا یم خو دا به منسوبېږي د حضرت مسلم موعود طرف ته او خدای پاک به مال هم د دې ثواب راکوي. د دې اعلان په کال 1946
شپږم کې شوی وو، خو هغوی دا فرمایل چې دا به د کال 1915 نه جاري کیږي، نومبر نه. بیا په کال 1915 کې د دفتر چهارم اجرا خلیفة المسیح رابع فرمایلی وه، او بیا د 19 کالو چې کومه دا موده وه دا قایمه وه، او بیا چې کله دا 2004 کې چې کله دا موده ختمه شوه د 19 کالو نه، بیا حضور فرمایي ما د دفتر پنجم اجرا کړی وه، او نن بیا د 19 کاله چې پوره شو نو زه د دفتر ششم اعلان کوم. اوس نوي شاملېدونکي چې کوم نومبین دي یا نوي چې کوم ماشومان پیدا کیږي یا چې داسې خلک چې مخکې په یو دفتر کې نه دي شامل، هغوی به په دفتر ششم کې شاملېږي. نو اوس جماعتي انتظامیه د دې مطابق په خپلو جماعتونو کې د دې مطابق د عمل وکړي. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ چې کله د نوي دفتر اعلان فرمایلی و، نو وخت د ارشاد فرمایلی وو چې دې نه پس د دفتر دوم نه پس به د طریق جدید دور سوم او چهارم او پنجم راځي، موږ به د دین لپاره به مسلسل قربانۍ کوو. د کوم ورځ چې موږ د دین لپاره جدوجہد پرېښودو او په کوم ورځ چې موږ کې هغه خلک پیدا شو چې دا څوک په چې دا وایي چې که اول دور هم تیر شو، دویم هم تیر شو، دریم هم او څلورم هم تیر شو، پنځم شپږم او اووم هم تیر شو، نو موږ به تر څو دغه قسمه قربانۍ کوو. اخر یو نه یو ځای کې خدا ختمول پکار دی. نو حضرت مسلم موعود فرمایي چې دا به د هغو خلکو دا اقرار وي چې اوس موږ کې روحانیت سوړ شو او زموږ ایمانونه کمزوري شو. موږ خدا امید لرو چې د تحریک جدید دا دورونه بغیر محدوده دورونه وي، او لکه څنګه چې د اسمان ستوري نشي شمیرلی کېدی، دغه شان به د تحریک جدید چې کم دورونه دي هم نشي شمیرلی کېدی. او لکه څنګه چې خدای پاک حضرت ابراهیم ته دا ویلو چې ستا نسل به دومره چې شمیرلی کېدی به نشي، او د حضرت ابراهیم نسل د دین ډیر کار کړی دی. نو دغه حال د تحریک جدید دی. د تحریک جدید دور چونکې د خلکو دور نه دی، بلکې دا د دین لپاره د قربانۍ د سامانونو مجموعه ده. نو ځکه که د دې دور کوم نه شمیرلی شي، نو دا د عظیم الشان بنیاد به د اسلام او د احمدیت د مضبوطۍ وي. نو په دغه سوچ هر احمدي ته د خپل د قربانۍ معیار وړاندې ساتل پکار دی. خدای پاک دغه قربانۍ کوونکي څنګه بخي. د دې یو څو واقعات لکه څنګه چې ما بیان کړ، دا د خدای پاک فعلی شهادت دی چې دا د خدای تحریک دی، دا الهي تحریک دی. همدغه شان حضرت مسلم موعود د تحریک جدید په لړ کې یو ځای کې دا فرمایلی وو، دا د وصیت نظام سره د دې تړون کړی وو چې د تحریک جدید چې کوم نظام دی، حضور فرمایي دا زه په خپل الفاظو کې وایم چې دا د نظام وصیت د ارهاس په طور دی، یعنی د دې په وجه د وصیت نظام به هم مضبوطیږي. دا د مال د قربانۍ د عادت جوړولو بنیاد به وي. دا پیشرو دی، یعنی مخکې چې کوم رواني اطلاع ورکوونکي یو دسته دا دغه په شان ده به خلکو له اطلاع ورکوي چې یو عظیم نظام دی چې دې پسې را روان دی، او دا به د نظام د وصیت نظام دی. نو لکه څنګه چې ما وایي، حضور فرمایي لکه څنګه چې ما د وصیت په نظام کې د شمولیت لپاره تحریک کړی و په کال 2015 کې، دا مې ویلی وو چې د وصیت نظام سره د خلافت د نظام ډېر ژور تعلق دی. نو اوس د وصیت نظام سره د قربانو معیار به زیاتیږي. نو مخکې د قربانۍ د جوړولو لپاره د تحریک جدید نظام دی، دې طرف ته پام ورکول وي. نو دې طرف ته پام وکړئ. خدای پاک د جماعت چې کومه مالداره طبقه د هغې هم د توفیق ورکړي دې طرف ته د پام. د خدای پاک په فضل ډېر ښه ګټه کوونکي دي چې ډېر پام کوي، خو لا هم د نورو خلکو د شاملولو د داسې خلکو چې د خپل د وسایلو مطابق چنده ورکوي ډېر ګنجایش شته. غریبانان خو لکه څنګه چې ما وایي په قربانۍ کې ډېر مخکې شوي دي، خو مالداره خلکو ته هم دې طرف ته پام پکار دی. حضور فرمایي چې زه تیر کال اعداد شمار وړاندې کوم. د تحریک جدید چې کومې میوې دي هغه ما مخکې ویلي دي چې کوم متخره شوي دي
چې ابتدا کې خو موږ به قادیان نه هم بهر نه وتی هندوستان کې لږ خواره وو خو د دنیا په 260 ملکونو کې د جماعتونو ټول شمیر 9300 نمبر دی د میشن هاوسونو شمیر د 3400 نمبر دی او ډېر جماعتونه داسې دي ډېر ګڼ شمیر چې میشن هاوسونه دي چې لا جوړېږي یا دي د مبلغونو شمیر او د معلمینو شمیر په دنیا کې تقریبا 15000 دی دا هم زیاتېږي لګیا دی د خدای پاک په فضل د قرآن ترجمې روانې دي په اویا ژبو کې ترجمه شوی دی لټریچر چاپ کېږي لګیا دی په مختلفو ژبو کې د لټریچر ترجمه روانه ده او بشمیره کارونه د دې په ذریعه کېږي لګیا دي د طریق جدید په ذریعه یعنی د طریق جدید په شروع کېدو چې دا کار ټول شروع شوی دی لیکن نورې چند هم شامل شوي دي خو د طریق جدید ډېر لوی کردار دی حضور فرمایي چې د خدای پاک په فضل اوس زه د نوي کال اعلان کوم د طریق جدید 9 کال په 11 اکتوبر ختم شو اوس موږ په نوي کال کې داخلي ګلګیا یو دغه کال د خدای پاک په فضل جماعت د 11.20 میلیونه پاوند د قربانۍ د وړاندې کولو توفیق ملاو شو الحمدلله او 13 کال په مقابله کې د 9,40,000 پاوند زیاته ده باوجود لدې چې دنیا چې کم معاشي حالات دي جرمني د ځل هم د دنیا د ټولو جماعتونو کې په وړاندې نمبر ده د اعزاز دوی خپل برقرار ساتل دي د کرنسي چې کم ریټونه دی هغه په دنیا کې ډېر متاثر شوی دي د معاشي حالاتو په وجه پاکستان کې هم خو په عمومي تور په مقامي تور هر چا د خپل قربانۍ معیار زیات کړی دی جرمني پاکستان نه علاوه چې کوم وړومبه پوزیشنونه دي لس نوای کې جرمني لکه څنګه چې مو چا په مکمل تور اول دی هر چا نمبر دی بیا په وړومبه نمبر جرمني بیا برتانیا بیا کاناډا دی په 3 نمبر راغلوس امریکا په 4 نمبر تللی ده په 5 نمبر د مشرق وسطا ملکونه دي جماعتونه دي په 6 نمبر هندوستان په 8 استرالیا په 8 نمبر انډونیشیا په 9 نمبر دلته بیا د مشرق وسطا یو جماعت دی او په 10 نمبر باندې غانا دلته هم کرنسي ډېر زیات دغه قدر ختم شوی دی خو دنه باوجود هم غانا خپل 10 پوزیشن د کلم برقرار ساتلی دی کم قابل ذکر جماعتونه دی واړه کې آیرلینډ موریشیس هالند ملایشیا سنگاپور نیوزیلند قزاقستان جارجیا وغیرہ دي افریقایي ملکونو کې نمایاں پوزیشن لرونکي ملکونه دي غانا موریشیس نایجیریا برکینا فاسو تنزانیا گیمبیا یوګنډا لایبیریا سیرالیون بنین د شاملینو مجموعي شمیر 14 لکه 10,000 زیات شوی دی او په دې کې چې ټولنه زیات کار کوونکي چې کوم ملکونه دی کې ګینه کنا کړی جمیکا کرغزستان زامبیا نیپال غانا کینیا تنزانیا کونگو کنساشا کونگو برازیل نایجیریا سنگال آیوری کوسٹ او د مشرق وسطا یو جماعت دی د جرمني لومبي لس جماعتونه دي پای کې رویدرمارک روډګاو کیل اوسنابروک پنیبرګ نویس نیډا کولون میډیاباد فلونسهایم او امارتونه چې کم دی کې همبرګ په وړومبي نمبر بیا فرانکفورت بیا ګروزګراو ویسبادن ډټسنباغ رډشټډ ویزلهایم مورفلډن والډورف دارمسټډ منهایم د برتانیې د انګلستان چې کوم وړومبي ریجنونه دي 15 بیت الفتوح په وړومبي نمبر بیا اسلام آباد بیا بنډلینډز بیا مسجد فضل او بیا بیت الاحسان د انګلستان چې کوم لوی جماعتونه دي کې فارنهام ووسټر پارک ساوث شیم اسلام آباد والسال ایش جلنګم آلډرشاټ ساوث یول او بریډفورد نارث په وړو کې جماعتونو کې سپین ویلی سوانزي نارت هیمپټن نارت ویلز نیوپورټ
د کینیډا په اماراتونو کې وون په لومړي نمبر، بیا کیلګري، بیا پیس ویلج، بیا وینکوور، بیا میسیساګا، بیا ټورنټو. د کینیډا واړه جوماتونه هیمپټن، آلټن، اټاوا ایسټ، برډفورد ایسټ، هیملټن، مونټریال ویسټ، وینیپیګ، رجاینا، لانسټر، اپسفورد. د امریکای جوماتونه د میریلینډ په لومړي نمبر، نارت ورجینیا، لاس انجلس، سیاټل، شیکاګو، سیلیکون ویلی، ډیټرویټ، هیوسټن، اوشکوش، نارت جرسي، ساوث ورجینیا، سنټرل جرسي، ډلس. پاکستان کې په عمومي طور پر لومړي نمبر باندې لاهور، بیا ربوه په دویم نمبر، بیا په دریم نمبر کراچي. په ضلعو کې فیصل آباد په لومړي نمبر، بیا گوجرانوالا، بیا گجرات، بیا عمرکوټ، حیدرآباد، میرپور خاص، لودھرا، بهاولپور، کوټلی آزاد کشمیر او جهلم. د وصولۍ په اعتبار د پاکستان چې کوم ښاري جوماتونه دي هغې کې امارت د ټاونشپ لاهور، امارت علامه اقبال ټاون لاهور، امارت دارالذکر لاهور، امارت عزیز آباد کراچي، امارت مغلپوره لاهور، ملتان، امارت بیت الفضل فیصل آباد، گوجرانوالا، کوټه، پېښور. واړه جوماتونه چې کوم دي د هغه ځای کې کوکر غربي، چونډه، کوټ شریف آباد، بشیر آباد، سندھ، کھاریا، حیات آباد، پنډي باغو، دارالفضل، کنری، نواز آباد، فارم، خیرپور. د انډیا چې کوم لس صوبې دي د انډیا چې کوم لس صوبې دي کې په لومړي نمبر کیرالا، بیا تاملناډو، کرناټک، تلنګانه، جموں او کشمیر، اډیسا، پنجاب، بنګال، دلی او مهاراشټرا. د قربانۍ په لحاظ چې کوم لس جوماتونه دي نو کویمټور، تاملناډو، بیا قادیان، بیا حیدرآباد، کالیکټ، منجیری، میلاپالم، بنگلور، کلکتہ، کیرولای، کیرنګ. د آسټرالیا لومړي لس جوماتونه ملبن، لانګ وارن، ملبن، بیروک، ماسټن پارک، پینریتھ، پرث، ایڈلېډ ویسٹ، کاسل هیل، برسبن، لوګن ایسټ، پیراماټا، ملبن، کلایډ. دا د دوی جوماتونه دي لس. خدای پاک د دغو ټولو قربانۍ کوونکو په والو په نفوسو کې برکت واچوي او مخکې نه د زیاتې قربانۍ کوونکي دي وي دا خلک. حضور فرمایي چې فلسطینیان په خپلو دعاګانو کې همیشه یاد ساتي، هېروي یې مه. دا ښځې او ماشومان چې په کم تکلیف کې دي خدای پاک د زر د دې د خلاصۍ سامان جوړ کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.